ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. محترم فضيلة الشيخ أبو يمان حفظه الله ورعاه، زه واقعي چې جومات کې ولاړ یو او صرف د اورېدلو لپاره راغلی وم، لیکن زموږ د استاد محترم خپل شفقت دی. د دې په باره کې مخکې یو اجتماع کې ما یو خبره کړې وه، د سعودي عرب کې یو جومات مخې ته یو سړي عطر خرڅول، نو هغې به یو اواز کوو طیب یا طیب، تاسو به یاد یې څوک به هغه وخت دا یو طیب امر دی او دا دویم طیب دا منادا ده، چې خوشبوي ولګوه طیبه. د زموږ د شیخ صاحب دا ښکلی درس موږ ته یې د مخکیني د مشر شیخ رحمه الله رحمة واسعه هغې هغه یادګار را تازه کړ. اگر که اما الخیام فإنها كخیامنا وأرى رجال الحي غیر رجالنا. بهرحال د دې ټول اجر او ثواب الله تعالی به هغې ته رسوي او الله دې دې په عمر کې برکت واچوي. عزیزانو، یو مختصر دو خبرې کوم. یو شیخ طنطاوي رحمه الله فرمایي وایي د ټول علم خلاصه او د ټول ما ته به یې دو خبرو کې معلوم شوی دی، هغه دا چې ان مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها. د دین د خدمت او د اطاعت او د الله د خوشحالولو هغه مشقت عارضي هو يبقى ثوابها، د هغې اجر هغه دایم پاتې کېږي، قیامت ته پاتې کېږي. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. د دې په مقابله کې وان لذة المعصیة تذهب ويبقى عقابها. الله دې موږ ته اسلامان راکړي. د ګناه لذت د هغې خوند عارضي لږ وخت لپاره، لیکن د هغې سزا هغه همیشه پاتې کېږي. وکفى بربک بذنوب عبادک خبیرا بصیرا. تاسو چې کوم دلته ناست یې، داسې ډېر خلک به وي چې هغه ګورونو کې په فیسبوک کې هم دا ترجمه اوري او الله هغې له هم اجر ورکوي. خو څنګه چې وایي چې ما کل بیضاء شحمه وسوداء تمره. ابو داود کې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د جمعې د لمانځه متعلق ثم دخل وجلس من حيث يرى الامام. دننه جمعه ته راننوت، هغه ځای کې کېناسته چې امام یې لیده. دا اجر چې ته دلته راغلی یو حاضر یو ناست مخامخ شیخ صاحب ته، دا که څه اجر ډېر دی په مقابله د هغه چا کې هغه چې کور کې اوري یا په کیسټو کې اوري. ځکه چې ان عظم الجزاء بعظم البلاء. عائشه صدیقه بنت صدیق رضی الله عنهما هغه ستړی شوې وه په حج کې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اجرک علی قدر تعبک. څومره تا ته تکلیف هم ډېر زیات میلاو شي دومره اجر او ثواب ورکوي. الله دې زموږ او ستاسو استقامت نصیب کړي. عزیزانو، د نوح علیه السلام باره کې یو اثر کې راغلي دي چې کله هغه په دې کښتۍ کې ناست و، نو یو بوډا ناست و کښتۍ کې. نوح علیه السلام ته د اوبو څوکه ته څوک یې ناشنا و. وایي انا الذي اتیت لاخذ قلوب اصحابک فتكون قلوبهم معي وابدانهم معك. وایي زه راغلی یم چې ستا د دې ملګرو دا زړونه په قبضه کړم، نو د دې زړونه به زما سره یو بدنونه به یې ستا سره وي. هغې وپېژاندل اخرج عدو الله تعالی دشمن وځه ابلیس. هغې ورته وویل چې ما پرېږده، و زه په کوم اسبابو چې د انسانان ګمراه کومه یو 15 اسباب دي، یو تا ته د ګمراهي دوه وښیم. الله نوح علیه السلام ته وحي وکړه چې د ابلیس ته ووایي چې اخرني دوه راته راوښیو. نو ابلیس ویلې چې اخرني دوه چې د هغې په ذریعه باندې زه خلک ګمراه کوم، هغه یو حسد دی او بل د دنیا لالچ او طمع ده.
دا دوه د سيزونه دي چې دې باندې ما انسانان تباه کړي دي، زه په خپله په دې باندې غرق شوی. لهذا قرآن کې الله تعالی دا دوه اوصاف د هغه مليانو بیان کړي دي چې هغه کې حسد دي او یا به هغه کې د دنیا راضي شي. یو مثال الله تعالی د سپي څه ورکړی دی. الله تعالی فرمایي دغه کس باره کې چې واتلو علیهم نبأ الذي آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین ولو شئناه لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. دا د دنیا د عالج والا مثال بیان کړی او بدترین مثال په قرآن کې چې دوه بیان شوي یو پکې دا دی. دا وجه دا ده چې دغه لالچ په ملا کې پیدا شي نو هغه به حق نشي بیانولی، هغه به رکون کوي، کله یو خوا دنیا ته ګرځي کله بل خوا، د هغه کې به استقامت نشي راتلی. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من جعل الدنیا همه فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. دا د دغه لپاره مثال دی. او دویم د حسد او کینه او بغض د هغې مثال قرآن کې دغه خلق باندې شوی دی چې هغه یهود دي او د هغې باره کې الله تعالی فرمایي چې یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم، داسې پېژني لکه څنګه چې خپل بچي پېژني. خو د دې وجود الله تعالی فرمایي فمثله کمثل الحمار يحمل اسفارا، هغه کس چې هغې کې حسد او کینه او بغض یو حق ته نه تسلیمېږي. دا قرآن شریف دلته یوازې نه دی پروت، دا په دې پاکستان ټولو مدرسو کې نورو کې پروت دی. خو د دې قرآن درس، د دې قرآن نه توحید او سنت نشر کول دا د الله تعالی ډېر خلکو په قسمت کې راوستي دي او ډېر خلک لږ خلکو په قسمت کې راوستي دي، ډېر د دې نه محروم دي. لهذا موږ دا دوه مضمون صفتونه د خپل نه لرې کړو او انا به موږ تاسو کې استقامت پیدا شي. الله دې زموږ سره ټول استقامت نصیب کړي او الله دې د شیخ صاحب په عمر کې برکت واچي. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.